مینوالو دا جومات دی د ملک صاحب او بله ورځ هم زمونږ یو ملګری راغلی او نو ما یې زه به جومات دپاره ویډیو کوم خو خپل وټساپ نمبر به پرې نه ورکوم او چې څوک په دې کې د امداد کوي نو په خپله دې راشي او د دې جومات مشران دا دي زمونږ سره ولاړ دي د دې امام نه چې په چا باندې اعتماد یې هغه له دې پیسې ورکړي یا دې په خپله ګیل کار راولي او ځان سره میټیریل راوړي په خپله دې پکې کار وکړي خو د دې زیات تر خلک چې کم دي نو هغه زمیندار دي یا مزدور کار دي نو د خپل وس مناسب دوی خپل امداد کوي هغه خپل کار یې روان کړی جومات مسجد ماشاءالله لنټر منټر هر څه شوي دي خو لږ ډېر کار پکې اوس هم پاتې دی نو الله پاک به تاسو له اجر او ثواب د دې درکړي چې په دې جومات کې د خپلې پیسې ولګوئ نو دا ډېر ښه کار دی ملک صاحب ته هم د خپلو مینهوالو ته دې ووایه بس مینوالو خبره دا ده چې دا زمونږ جومات دی او داسې کار دی چې دننه به ورشي دغه دی دا ویډیو کې وکړه چې کوم کار دا د ملک صاحب جومات دی دې کې واړه سبق هم وایي علي صاحب هم پکې ناست دی ماشاءالله اوس هم پکې واړه ناست دي دا ملک صاحب جومات دی او دا ماشومان پکې سبق وایي او نو بس مینهوالو تاسو ته دغه درخواست دی چې څوک ملک له راځي نو دا جومات ته خپل لاس اخلاص ورسره کوئ او چې څومره امداد هم کېږي زه نه خپل وټساپ نمبر ورکوم نه د چا نمبر ورکوم په دې ویډیو کې او بس چې د چا دغه قسمت د ثواب جرادي شي دلته په خپله دې مشرانو له دې ورکړي دا مشران دغه که دا د دې بار ولاړ دي بس خبره داسې ده چې زمونږ جومات دی او هسې مونږ له خلک ځي راځي که نه نو لکه خبره دا ده چې دا د الله کور دی نو چې دیو کې سړی قرباني ورنکړي نو بیا خو کار ونه شو بیا خو هسې د مسلمانۍ دعوه نشو کولی ځکه چې دا خو د الله کور دی او الله پاک به په خپله جوړی خو موږ له هم دا پکار دی چې موږ منډه ترلی وو او دغه وکړو نو زما مینهوالو زموږ دا جومات دی او دې ته چې کوم دی د اودسونو ځای هم لکه د خراب دی نو لکه دا جوړول غواړي نو که ستاسې د وسه پورې څه امداد کولی شئ نو راسوي کوي ځکه چې دا د الله کور دی نو تاسې له به هم پکې الله پاک ثواب درکړي موږ له به هم صدقه جاریه د ملک صاحب دې لاندې دغه ته وګوره دا ټول کچه دی دا ځای دا ماشومان دي سبق وایي د قرآن تلاوت کوي قاري صاحب زموږ ماشاءالله ناست دی د ټولو ماشومانو ته دې تلاوت کوي د قرآن سبق ورته ښیي نو او دغه لوډ سپیکر حل دی دا بیا د اودسونو ځای دی بار چې دوی کومې ګټرې یادوي نو هغه به مونږ خیر تاسو ته لیدي نه وښایي په هغې باندې چت لکې شته شاته ګټرې دوی جوړې کړي لکه هلته باترومونه هم جوړوي بیا تبلیغیان راشي هغوی جوماتونه دلته راځي نو چې هغوی ته بیا اسانتیا وي دلته که نه بل لکه د دې اودسونو پراپر دی نشته ډیګې میګې دا نیر چې راشي نو بیا په دې اوبو باندې اودسونه کوي د نیر په اوبو باندې نو چې څوک هم امداد کوي د الله کور دی راشئ په خپله باندې او د دې ځګي مشرانو ته پیسې حواله کړي او د چا په لاس باندې مه رالیږئ چې ما له راولېږئ جلات خان له راولېږئ یا بل دا ښایسته ښایسته مشران ولاړ دي او پنبوشه زموږ د دې علاقې نوم دی پنبوشه او د ملک جلات خان جومات دی ما هغه د ملک صاحب کور دی او دا جومات دی په دې کې مونځ کېږي 15 وخته او بس دا مشران د مینهوالو راشي او د دوی سره ملاویږي او دوی د خپلې چې د لاس نه څومره کېږي هغو نه امداد د دوی سره وکړي چې دا جومات آباد شي د الله کور دی خلک به پکې مونځ اودس کوي دغه دي ماشومان پکې تلاوت کوي نو بیا به تاسو ته د هغې ثواب ملاویږي او دا دنیا فاني ده او زمونږ دغه پیسې به زمونږ په کار راځي اوس چې مونږ کومې په ځان باندې لګو دا ابس دي او آخرت لپاره هم څه پکار دی دنیا لپاره خو مونږ ډېرې هلې ځلې وکړې او لګیا یو کوې
خو دا یو د ثواب کار دی او د الله کور دی، نو بس تاسو نور ښه پوه مسلمانان یو مونږ ټول. ملک صاحبو څه پیغام ورکول غواړې ته خپلو مینهوالو له؟ نو زه خپلو مینهوالو له دا پیغام ورکوم که نه چې دا د الله کور دی. دلته ودرېږئ، راشئ ودرېږئ، خوشحاله شئ، راشئ ودرېږئ، ټول ودرېږئ ځکه چې مشران وئ. راشئ حاجي صاحب راشئ. السلام علیکم. څنګه نو خبره دا ده چې زه خپلو مینهوالو ته دا خبره کوم چې نه دا زمونږ د جومات دی او چې کوم دی کاډر هم کانستی دی او لکه د خپل وس مطابق امداد وکړئ ځکه چې د آخرت دپاره هم ګټه ده او د دنیا دپاره هم ګټه ده ځکه چې د الله د رضا دپاره دغه وکئ او چې که د چا 5 روپۍ وس کېږي او که د چا 10 روپۍ وس کېږي. اور سړی په خپل وس باندې ملامت دی، دا نه چې یاره دا به یو سړی کوي او ټولې به هغه ورکوي. هر سړی په خپل وس باندې پړ دی چې چا د لاسه څونه کېږي هغونه امداد پکې وکړي، بس الله پاک په دله دې اجر او ثواب درکوي. او دا مشران دي دوی پکې مونځ او دس کوي، که دوی تاسو پکې سویل غواړئ حاجي صاحب څوک راځئ را مخې ته شي، څه پکې پاتې دي څه پکې کم دي. اوس چې څوک پکې د زړه د خلاصه اخلاص کولی شي، د الله کور دی، په دې کې دا واړه ماشومان پکې سبق وایي، مدرسه ده پکې، قاري صاحب دی پکې، او لکه د اودسونو ځای هم خراب دی، کډر نشته، باترومونه نشته او نور هم پکې داسې ټکه ټوکه کار لکه ډېر کمی دی او د قاري صاحب کمره هم راسه نشته. نو که څوک زړه د خلاصه د الله کور د اخلاص پکې کولی شي، جو الله پاک به د دې اجر درکړي او ثواب به درته میلاوي. او دا دوی پکې لکه زمونږ کلی خو د جلات خان د کلي نه بیرته دی ډېره خوا دی او دا د دوی د کلي د ملک صاحب د کلي مشران دي، دوی په دې جومات کې مونځ کوي. دوی ته د هر څه پته ده چې یاره څه پکې کم دي او څه پکې شوي دي. نو دوی درته دا ښه په تفصیل سره ووایي چې د قاري صاحب کمره نشته، هلته ګټر وي هغې باندې سرونه نشته او 10 ځګونه هم صحیح نه دي. نو بس دا مشران دي او په خپله راشئ ملک له چې څوک راځئ ملک سره میلاویږئ، نو په دې جومات کې لږ اخلاص کوئ د الله د رضا دپاره. شوق دی په دې کې مسافر راځي، د اودسونو پروګرام هم سیټ نه دی، بلکل تبلیغي جوماتونه راځي دلته، جوماتونه راځي او د دې جومات نوم زموږ بلال مسجد لکه بلال مسجد جلات خان بانډا، جلات خان بانډا او بلال مسجد نوم دی د دې جومات او جلات خان بانډا. ملک صاحب کله ستا دی اوس باقي خبرې ته وکړه. نو ماله خو چې کوم دی نو راځي خو لکه د خپل وس مطابق امداد تاسې وکړئ ځکه چې دا د الله کور دی او واړه پکې سبق هم وایي. دا شاته څومره ماشومان چې تاسو یې که نه دا سبق وایي دلته ماشاءالله ټول ډېر دینداره دي او د قرآن تلاوت کوي باقاعدګۍ سره هره ورځ د دې جومات ته راځي. نو بس مینهوالو دغه پیغام و تاسو ته هم ضرور رسوم. نوره خوښه ستاسو ده، د ثواب کار دی، په چا باندې څه زور نشته او تاسو ته ما چې څنګه وي چې یاره زه نه د خپل وټساپ نمبر ورکوم نه د بل چا، هر سړی دی راشي په خپله دی پکې کار ته وګوري چې واقعي دا جومات دی د ملک صاحب د کلي دی، کار پکې دا پاتې دی. نو که څوک ته ځان سره څوک نغدي ورکوي دې مشرانو له حقداران دوی دي ځکه چې کار به پکې دوی کوي، مال یې هم مه راکوي ځکه چې زه د بل کلي یم د دې کلي نه یم. زمونږ په بازار کې کور دی او دا د غر یخ دی دې ته پومبو شاوي. نو دې مشرانو ته حواله کړي چې دوی پکې په خپل لاس کار وکړي او که په دوی اعتماد نه وي په خپله پکې کار وکړي.